یوه علامه دا ده د قیامت چې د معاشرې کم بدتره خلک او بدنامې زمانه خلک دي هغه به منبران جوړ شي او هغه به حکمرانان جوړ شي. نو اوس وګورو که نه چې په ظلم کې یادي او په ګناه کې پټاپي هغه سړی وګوره ابه منبر شي ابه مشر شي. نو فیصلې بیا چېرته ټیک راتلی شي، فیصلې به بیا غلطې راځي. نو یوه علامه د قیامت دا ده چې په تاسو باندې به بدترین او نااهله خلک څه شي، هغه به حکمرانان جوړ شي. بل د قیامت علامه دا ده حدیث پاک کې راځي چې خلک په زکات تاوان ګڼي او زکات ته به ټیکس وي. وی دا هم د قیامت د علاماتو نه علامه ده. نو دې زمانه کې موږ وګورو که چېرته زموږ زکات په صحیح طریقه سره ادا شو بالکل 100% انشاءالله په دې معاشره کې به غربت ختم شي، غریبي به ختم شي. او دا په موږ چې لعنت سور دی د دې د وجې نه چې پردي حقونه خورو. زکات نه ورکول پردی حق خوړل دي که نه، ولې چې دا خو د غریب حق دی، دا خو د یتیم حق دی، دا خو د بېوسو او د لاچارو حق دی. نو زکات ورکړی کېږي خو چې په کومه طریقه باندې موږ ته شریعت ښودلی هغه ډېر کم کوز او سی ورکوم نه زکات. او که زکات ورکوم نو بیا وروسته خلکو ته یادو هغه باندې هغه چې چاله زکات ورکو هغه باندې دغه کو احسان پې بیا کو او هغه ته په داسې نظر ګورو چې ګینې دا خو زما غلام دی. نه، نو د هغه زکات فایده څه شوه؟ نو وایي زکات پس هغه به تاوان خلک ګڼي، زکاتونه به کم شي. دام د قیامت د علامو نه علامه ده. او بله علامه دا ده وی چې عریانی او فحاشي به عام شي، بې حیایي او بې شرمي به څه شي، هغه به عام شي عام. نو اوس په دې زمانه کې موږ او تاسو د نظر نه تېرېږو چې څه نه راځي سترګو له، کم قسمه حیا ده، کم قسمه بې حیایي ده چې هغه زموږ په معاشره کې نشته. بالکل کل همه ګناه عام ده. او فحاشي دې حد ته رسېدلې ده چې څوک د فحاشۍ خلاف تحریک راوچتوي هغه سړي له ستنې والی کېږي، هغه د تنبو د لاندې ګیریږي، هغه د معاشرې نه ختمیږي او هغه ته خلک په بد نظر ګوري. ولی چې کومه معاشره د کوم کار عادت شي هغه کار بیا داسې ګڼي، هغه وایي چې ګینه بس داسې خو پکار ده چې داسې وي. خوښه چې ته چاته وایې چې دا کار مه کوه او هغه د هغه خوښي اب خپل زور استعمالی که نه. ښځو له وګورو څومره عامې شولې د دې پورې چې زمونږ د شعار اسلام بې عزتیم کوي بعضې وخت کې لګي. په دې سوشل میډیا باندې به چېرته یوه ډمه و هغې به ویلي چې لکه ما ګډا مې نه ده کړې که څه خبره به وایي په قرآن یې لاس ایښی او یې ډمتوب یې ټولې دنیا ګوري چې شته دی او په قرآن یې لاس ایښی چې ما ډمتوب نه دی کړی. ښه نو چې ډمتوب دې نه دی کړی تا نه چا سوال کړی چې تا ډمتوب کړی دی؟ خو نن سبا پیسه په یوه طریقه باندې پیدا کول دي. بعضې ډمان به وایي زما مجبوري ده، ښه مجبوري ده، کور کې مې بېوسي ده، غریبي ده. بالکل حقیقت دی چې همداسې ده. خو ته به پیسې د ډمتوب په ذریعه ګټې، ته به پیسې د بې حیایۍ په ذریعه باندې ګټې، ته به پیسې په مجلس کې به ګډېږي او د الله په قانون باندې به خپګ دی او ته به دنیا ګټې. نو فحاشي او عریانی دا په معاشره کې څه شوه؟ عام شوه، ډېره زیاته شوه، بدکاري ډېره زیاته شوه. ولې چې کله انسان خپل
د ځان پروا ونه ساتي او بې حیا جوړ شي که نه هغه مخکې په دې کم ځای کې هغه په لاهور کې وکړه او که په کراچۍ کې کمه وه ډمه وه نو چېرته چا به ورته څه ویلي نو هغې دا جړاګانې وی بیا کولې چې ما سره داسې کېږي او داسې کېږي چې ستا په سر لوپټه نشته او تا دا بې حیا لباس اچولی دی تم لا د معاشرې نه ګیله کې چې ما ته چا څه ویلي دي دا ته چېرته دغه امریکا کې خو نه پاتې کېږي دا خو د مسلمان ملک دی او د مسلمان او بیا دغه هلکان چې موبایل یې ګوري ټوله شپه ورځ او هغوی ته هغه ماحول جوړ شي نو یوه علامه د قیامت دا ده چې فحاشي به عام شي عریانی به عام شي میوزیکونه میوزیک به څه شي هغه به عام شي میوزیک خو زما او ستا به دې جیب کې پروت دی چې چا سره خبر یم کو اول به میوزیک اورو داسې ده که نه چې دا رنګ راشي دا میوزیک نه دی میوزیک واورو هغه هلو څنګه یې ښی نو تپوس پوښتنه هغې نه مخکې میوزیک وی ټول کارونه به میوزیک په پکې عام شي ګانې بجانې اوس چې ګوري چې د چا که د نوکو مرم خوشحالي راشي ګانې بجانې او دبلي به رالي او ډزا او غربا به شروع شي هلکه څه چل دی ماشوم راکه شوی لور مې شوی زوی مې شوی عقیقه ده مخکې که زمونږ ستاسو خیال و چې به دا واده و نو هغوی به دا نکریزې وړلې نو دغه هفتې نه به دغه شروع شو لکه یوه هفته مخکې به هغه لین دین شروع شو نن ستا شمې دي او نن زما دي او نن د ده دي پلانکۍ که وړو شمې او بیا به رانه ګیله کوي هغه مفتي صاحب ویل د 100 روپو رومالونه راټول کړي واخلي او 15,000 په دلته راټولي کړي هغه ګوته ول سره کړي او ورته رومال راتاو کړي چې شابه واچوه 1500 واچوه 100 روپۍ شابه نو هغه به مخکې دغه و دا یوه هفته مخکې به هغه شروع شو ته شمې راوړه او بل شمې راوړه دا اوس هغه کار منګنیانو له راغی چې د چا منګني هفته مخکې نکریزي شروع شي منګنۍ کې هفته مخکې ولې په پلان کې تاریخي منګني ده نو چې په کم سنت باندې لکه نکاح کول څه دی سنت طریقه ده که نه نو چې کم سنت طریقه باندې ته ډمې وګړې او ډمان پې وګړې او خلک پې وګړېږي نو هغه نکاح کې به الله برکت اچي که هغې کې به غضب اچي دا خو د الله عذاب له دعوت ورکول دي سنت دی که نه ته سنت ادا کې نو ته به ځان ته ټیپ لګې ته به ورته ګډېږي چې زه سنت ادا کومه نو دی وجې نه دا ګانې بجانې په دغې باندې عامې شوې که نه اوس لارو په کوڅو کې میوزک ځان ته لګېدلی د رکشې والا جس ته چې موږ ګورې نو غریب هغه هم ځان ته کله د ټیپ داسې په تیزه لګولی چې خوا کې له رنګ راشي سیټ ته کېږي به چې رنګ اوچت کوي به چې هلکه ښه دا کار هم کې او ګانې مه وړې هلکه په لاره روان یم چا ټیپ لګولی دی نه سړیا چېرته به تلی واده له موږ ته یو سوی او کې بل د چې رنګ دله راشي او بازار کې روانو نو اول به یو خوا بل خوا ګوري چې چېرته ګانه خو نه ده لګېدلې چې څنګه فون اټینډ کړي درځه پکې هغه له ورځي وي خیر خو دی شادي حال کې څه اوس خو هر ځای کې شادي حال شو الله دې